مرکزي سکرټري قدرمن نواب ایاز خان پروفیسر او دلته د ارنایي زیارت سنځاوي او د نور علاقو د راغلو سپین ږیرو ځوانانو ټولو ستاسو د ټولو پیژنو عزیزانو سفر ډېره صفا ده دا واقعه د ریاستي ډیپلوماسۍ د هغه تسلسل ده کوم چې دا څلوېښت کاله زموږ پر سیمه باندې روانه ده او په دې کې د دوی ادارې ریاست خپله پالیسي شامله ده د 20 کاله زه په دا صوبه باندې بیا بالخصوص په جنوبي پښتونخوا باندې دوی دا اف سي مسلط کړي زموږ ټول علاقې د دوی په لاس کې موږ بس خبره کوله چې پښتانه ننګ او غیرت دا اف سی د دا ننګ او غیرت د ختمېدو لپاره فکر کړی دلته راوسېدل موږ به خبره کوله پښتانه ډېر زړور قوم دي ډېر باتوره قوم دي د دا باتوره قوم ختمېدو لپاره د دا زړورتیا ختمېدو لپاره دوی دلته اف سی په موږ مسلطه کړي دا اف سی دلته څه لپاره ناست د دې کال دوی ته 15 ارب روپۍ د خیبر پښتونخوا او زموږ د صوبې لپاره ورکړي چې په کوم کې 40 ارب روپۍ د دا صوبې لپاره ورکړي دا 40 ارب په دا لپاره نه دي ورکړي دي به تا د خلکو سره ګرځي د شاګردۍ ژبه راګرځي دا په دا وجوړ کړي چې دوی به تا وزني پر کور به درنه نوځي بې ننګه به د چار دیوارۍ چې کوم تقدس دی هغه به پاماله کوي او ستاسې کوم وسایل دي هغه کویله ده هغه کروم دی که هغه ستا اوبه دي که هغه بیا ستا فلوراید دی که هغه بیا ستا کروماید دی که هغه بیا ستا ماربل دی دا به دوی د تا نیسي تاسو ټول ته معلومه ده په دا ضلع کې او بیا په دا نورو ضلعو کې همیشه دوی دا کوشش کړی دی چې دوی لیویز د مخکې ونیسي اول سره څه لیویسي د هغې وجه دا شی دی چې لیویز د دې ځایي خلک هغه په هر یو انسان باندې خبر دی د هر کور په حال خبر دی په پلار په نیکه خبر دی په دا کور کې څوک وشي دلته څوک راځي بیا د پښتانه وطن داسې وطن دی په دې وطن کې کته هم یو غل نشي پاتې کېدلی یو دهشتګرد نشي پاتې کېدلی یو څوک ورامخته شي په دا نیت نه ورامخته کړي چې دغه دی دی په دې رامخته کړي څوک یې د کومې خوا راغلی راځه ډوډۍ به راسره وخورې چای به راسره وکړې که یو کار خدمت یې زه به درسره لاړ شم دلته ته موږ یو څوک نشي پټېدلی او بیا د اف سی والا څوک نشي پټېدلی دوی ځکه په دا اف سی باندې دوی حملې شروع کړي په سنځاوۍ کې یو ورځ مخکې افغانستان تابوتونه راورسول په سهار باندې زموږ د اف سی د لیویز والا شهیدان کړه بیا په ارنایي کې هره ورځ ټیمې ناستې دوی د لیویز والا شهیدان کړي په کلاسپلا کې شهیدان کړل په کاڼ کې شهیدان کړل په نورو سیمو کې شهیدان کړل دوی اوله دا کوي چې موږ دا لیویز ختم کړو چې ټوټل کنټرول د صوبې هغه که ته ووایې نه چې وزیر الله خو زه درته وایم دونه اختیار یو دوی په کور کې لا اختیار نه لري نو دوی په دا صوبه کې څه اختیار لري هغه خو دوی ګرده نیولي دي سر لخوا ګرده ډپارټمنټونه دوی نیولي دي هر څه دوی نیولي دي اوس دا کوشش کوي دا سکیورټي څه کومه ده دا لیویز والا دوی ختم کړي دا پولیس ختم کړي دا سکیورټي ټوټل دوی په لاس کې واخلي بیا به د هغې بعد دوی د هغه په دغه علاقو کې بیا موږ ته جاسوسان ساتلي دوی به واردات کوي جاسوسان به راځي بیا به دلته کښېني دا دهشتګرده وي دا دلته راغلي ول زموږ په خلکو یې حمله وکړه بیا نو دا بیا چې د هغې بعد څوک راځي او پارټۍ راځي بیا به دوی وایي دا پر دې باندې سیاست کوي هو موږ سیاست کوو خو موږ په موږ سیاست نه کوو پښتونخوا ملي پارټۍ په موږ سیاست نه کوي ها د ده د سیاست د وجې ده ته شهیدان ورته ورکړي د ده کارکنان شهیدان کوي چونکه د ده سیاست د دې ریاستي جبر خلاف دی د دې دهشتګردۍ خلاف دی د دې اف سی خلاف دی ته ته معلومه ده په دا ارنایي کې موږ جلسې وکړلې د چا خلاف مو وکړې د دې اف سی خلاف مو وکړې هغه ټیم لا موږ ورته ویلې چې دا اف سی دلته راغلې ده دا د سی د مالو سی د سر حفاظت لپاره نه ده راغلې دا به دا علاقه قبضه کوي دا معدنیات به قبضه کوي دا خل به وزني
دا څنګه دلته راځي؟ سوال دا شی دی دا خل د تاسو څنګه دلته راترېږي؟ په دا ارنایي کې ته په سوو باندې خل په زراو خل لري اف سي والا لري. دا ذمواري تا په لاس کې اخیستې ده چې دا زه کولی شم زه په دې شي کې ډېر کښېنیم. زه بیا دا جاسوسانو زال کوم چې دوی راوسي دي په هر اسمبلیانې کې هم کښېنولي دي په پوسټو هم کښېنولي دي. زه خو بالکل دا خبره کوم دا سړي دا خبره وکړه چې اف سي والا وزیري دي موږ مخکې هم ویلي دا اف سي والا کوي اوس هم دا خبره کوي اف سي والا یې کوي. دا نواب صاحب ناست نواب صاحب دا خبر درکړي دا اف سي والا کوي. ته خو دونه جرأت وکړه ته خو دونه همت وکړه دا خبره خالي وکړه چې آیا دا اف سي والا نه دی وزیري خو د اف سي ناکامي ده. اف سي په دا شي کې ناکامه سوې ده. اف سي موږ ته سکیورټي نشي راکولی. اف سي زموږ په کورو راننوځي زموږ خل راوژني زموږ خویندې مندې را بې عزته کوي. ته خو دومره جرأت خالي وکړه دا هم مه وایه چې دوی دا به موږ وکړو دا مرګ او دا دغه ته به موږ تیار شو. ته خالي دونې غیرت په ځان کې راکش کړه ته خالي دونه خبره وکړه چې یا اف سي ناکامه سوې ده اف سي به د دا علاقې زه وځي دوی ته موږ به ربا روپۍ ورکوو. دوی څه کړي دي تر ننه؟ یو سړی خو د دوی ثابته کې دوی نیولی شي یو سړی خو د دوی ثابته کې دوی نیولی دی. ها دوی البته داسې خل نیسي چې هغه بالکل بېګناه بیا راواخلي یو ځای یې بوځي قتل کړي بیا وایي دا ملوث و موږ مړه کړ. ته ژوندی سره څوک نشي نیولی. ته یو سړی خو موږ ته راوشو ستا نیولی دی او هغه په دهشتګردي کې ملوث وي. که بیا زه دا خبره راواخلم مطلب کې عبیدالله کاشف په واره باندې ته یې اوس سر ملوثه واسې که هر څوک اوس ته لاسپوڅي ول ته یې په کوستي په سرپرستي کې کول بیا مې خل راواخیستل څو ورځې مخکې مې ونیول ګرده په خبر دي عزیزانو ټول په خبر دي. بیا هغه یو ځای مړه یې کړل. سر یې مړه کړل په دا وجه یې مړه کړل چې بیا د دوی خبره راونه وځي چې بیا د دوی دا رنګ نشي ښکاره. تاسو ټول ته به معلوم وي د ډاکټر مالک زوی اغوا کولی څوک یې ملوث و اف سي والا کې ملوث و. بیا په مسلم باغ کې د جمعیت یو کارکون یې اغوا کولی تحصیلدار ورته ودرېد هغه یې لیویز والا ورته ودرېد ویې نیول. څوک به پکې ملوث ول څوک ول د اف سي هلکاران ول. نو اف سي که دلته دوی راوستې ده که یې دا اصله ورکوي که دا زموږ پرې ټکس پیسې ورکوي دا لپاره ورکوي چې ته به په دا کام په کورو ورننوځې ته به یې خویندې مندې ور بې عزته کوې ته به د ده په معدنیاتو باندې قبضه به کوې ته به دوی وزنې او موږ به بیا دې شو لپاره درته ناست شو ستا شاته دا ژمارې به بیا موږ پر ځان اخلو بیا که دا خلق راټولېدو دوی له به ورځو مرکه به ورسره کوو دغه به ورسره کوو دا ملک دی په دې باندې دهشتګرد راغلی دی پر دې باندې پلانکی راغلی پر دې باندې پلانکی راغلی څنګه راځي په سوو چک پوسټونه ته لرې خو دا زموږ په جنوبي پښتونخوا کې په سوو چک پوسټونه ستا دي تا یو ورځ خو ما ته راوشو تا سړی نیولی دی پر تا حمله نه کېږي. د اف سي والا به یو کس په چک پوسټ کې ناست وي پر ده به حمله نه کېږي دا دهشتګرد د ده تر شي او بیا به راځي په لیویز والا به حمله کوي پر کورو به حمله کوي پر کانو به حمله کوي په کشتیانو به حمله کوي. دا نو بیا څنګه دا ته څه لپاره دلته ناست یې؟ دا واضحه خبره ده. پر دې باندې به موږ سترګې ور غوږونه نه پټو سترګې به نه پټو غوږونه به نه بندوو که نن هم پر دې باندې دوی چوپ ساستئ. دا خبره درته کوم که نن هم پر دې باندې دوی چوپ ساستئ سبا به بیا نورې جنازې اخلئ. داسې آخري مطالبه باید داسې نه وي داسې اوله مطالبه وي دا باید د سیستي تر ګوره زوروره مطالبه وي چې اف سي به د دا زلزلې نه ده دا صوبیزه به وځي که د صوبیزه دوی نه باسي د جنوبي پښتونخوا بې باسي موږ یې قطعا دلته نه لکو دا به د ولس پر زور باندې داسې نه ځي قطعا که هر څوک در راغلی هر څوک چې در راشي حکومت به در سره شریکوي فیصله به ته یې کوه اساسي د یو چا په فیصلې باندې به دغه نه کوه اساسي فیصله به ته یي دوی به خالي خپل یو مشوره در سره شریکوي په څه طرز به کوه اساسي. دا درې مطالبې صیغه بالکل جایز دي هم انساني طور جایزه ده هم په اسلام کې جایزه ده هم په قانون کې جایزه ده. دا به دوی د داسې ځي د ډي سي خلاف او بیا د میجر خلاف میجر کیپټن ظفر خلاف به اف آی آر کاټېږي. دا څنګه چې سیګنل دی دلته سیګنل نشته اوس ته موږ څوک ټلیفون راکوي د سیګنل بند کړي دي
هلته دوی راپورته شو چې کوم ځای باندې چې واقعه وه هغه ځای باندې دوی خپل تارونه دغه کړ چې موږ خلک نه ایله کړو چې کوم پاته ثبوتونه دي هغه ثبوتونه هم دوی ختموي وایي په راکېټ حمله وشو څنګه په راکېټ دا څومره نږدې څنګه حمله کړي ته چیرې وې هغه د لیوز والا سره ما دغه وکړي هغه ویل دوی زموږ شاته را روان وو دا څنګه هر ځای کې یا ستا چیک پوسټ ورته نږدې چې واقعه کېږي یا ته په چند قدم باندې لرې چې موږ کې بچاو شو موږ کېدلی عزیزانو خبره دا شی ده چې دا خلک ملوثه دي دا دلته ناست دي دا پر دې باندې نه راګرځي دا یې بیا هم کوي دا مازدیګره ځان ته صفا کوي او نن 3 کسان کې شهیدان شوي دي سبا به د داسې زموږ 300 کسان د خپلو علاقو څخه پورته کوو شهیدان او بیا به غږ هم شو اوس خو دا یو خوله په خپل واک کې لرو بیا به دا خوله هم رابنده کړي کوشش یې روان کړی دی لالا یې په د هغې وجې شهید کړی چې دی به قاعدوي دی به د دوی خلاف قاعدوي ده به په عوام کې دا شعور پیدا کولی چې وروره دا خلک زموږ دښمنان دي هغه خوله یې بندېدن شروع کړي نو البته چې زموږ خولې بندېږي د دې څه مخکې باید چې موږ فیصله وکړو او ښه په کلک یې وکړو د ټولو اخر کې زه ډېر شکریه ادا کوم دا خلک